ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی یم. دا کوم مشر چې په دې تاسو وینئ په دې رشقه کې راوستی دی، مریض دی، بیمار دی او مجبوری چې کوم دی نو دې ځای ته راوستی دی. د ده سره به خبرې اترې کوو. مشره نوم دې څه دی؟ امان الله جی. امان الله. او جی. د کوم ځای جي؟ د 400 د کندې بلخیل. څه بیمار یې؟ یاره جي د ما د خیخ پې دا ګوله خرابه رجېدلې ده او زه جي دې نه مخکې انعام ډاکټر لم تللی وم او بیا عباس لم تللی وم. اوس بل ورځ اساسجاله تللی وم. هغه راته وایي چېرې په دې 4,80,000 روپۍ لګي. نو ما ورته جي یاره ده خو دا صحت کارت دی. نو ما ته نه ستا دا ګوله رجېدلی چې اوتي یا ماتي نو په صحت کارت کېږي. دا په صحت کارت نه کېږي. ښه دا په صحت کارت نه کېږي؟ نه جي دا نه دې کې 10 لکه روپۍ دي. بس ما ورته وایي چې دې کې 10 لکه روپۍ دي. ما ته دا مې جي دا ما دا دغه راکړی. ما ورته مې دې کې دا په دې چې دا فارم لګول دا فوټونه دا ته بیا لرکې که دا بیا څه لپاره دی چې زما کار پې نه کېږي. مې چې زه راننوتی یم بره یې لیکلي په بینر باندې چې صنعت کارت دا صحت کارت دی او مې د هغې باوجود هم په دې باندې کار نه کېږي. نو ما ته وایي کار پې کېده چې یا ماته یا اوتې وه خو دا رجېدلې ده. دا اکسرې باندې راته نښه هم کړې ده. د اکسرې ده جي صحت کارت دی. پکې نور څه علاج وشو؟ نو نور اسم نه شوي جي او دغه دریو ډاکټرانو نه تللی یم. کتونکو دا ستاسو د وړاندې دا په اکسرې کې دا د لیکلي دي چې دا رجېدلې ده، باقاعده یې دا کرله تو کړې ده. دا یې پې چې کوم دی نو هغه صحت کارت د صحت کارت به ته کمې کمې ډرامې ښیم خو بیا دغه کتونکي دغه کېږي وي یړه وي داسې خدای دې ما د اپریشن نه وساتي دا دې سړي ته اوس پته ده. خو تاله څوک پریم کوي نو ته د اپریشن ته خوشحاله که پرې څوک کوي او وس داسې رسي خو ته راغلی که نه نو اپریشن خو ښه څیز نه دی که نه؟ ښه څیز نه دی. ستا مجبوري ده. بلکل جي مجبوري مې جي. زما دغه دوه بچي دا ماشوم دی اووه مې پاس کړه بیا ما ته وکتل چا والا ګاونډ کې چینجي واخیستې د بچې پلار بیمار دی. نو جي دې نه مخکې زه د جومات امام وم امامتي مې کوله او الحمدلله په 2015 کې زما فرعت شوی دی د دارالعلوم اسلامي 400 نه د مولانا ګوهرشاه صاحب شاګرد یم. خو د مجبورۍ نه تاسو ته زه ودرېدم او تاسو ته ما دا فریاد راوړ او تاسو ته مې وویل چې زما دا فریاد مخ په وړاندې کړئ. فریاد الله ته پکار دی او کمزور یم بېوسه یم په دې الله نه خفه کېږي او بس د بېوسۍ د وجې الله تاسو سره مخوږي. ډېر اجر دی خدای درکړي داسې اجر چې تاسو پې د سره نه مړېږئ د بسه بسه خدای تاسو له اجر درکړي سره د باله بچه سره د کور والا سره د خاندان. الله تاسو الله دې تا روغ کړي. ستا د موبایل نمبر څه دی؟ زما موبایل نمبر 0311 990 564 0311 990 564. صحیح. ها کتونکو د ده وایي په صحت کارت باندې د علاج نه کېږي. د ده د هډوکي چې کوم دی نو دا رجېدلې دی، مجبورۍ نه دې ځای ته راوستی دی. زه هغه مالدار علماو ته وایم چې دا عالم دی د ده په علاج کې تاسو چې کوم دی نو پوره کردار ادا کړئ. شتمنو خلکو ته وایم چې دا الله پاک تاسو ته یو موقع درکړه د ده علاج چې ټول عمر به ته دوی هم دوا کوي، د بچي هم درته دوا کوي، خپلو بچو له به روغ شي. دی اوس د ګرځېدو نه دی، دی هم دغه رشقه کې دغه زوی ګرځئ، زوی هم پریشانه دی. نو ایخ په نیغه ورسره مدد کولی شي. په دې باندې زما اکاونټ نمبر دی، موږ ته هم ویلی شي او د دې علاج وشي انشاءالله. بیا به تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ته به ډېرې دعاګانې کوي، اوس هم درته کوي، بیا به هم درته کوي او بړه کې د الله کتاب پروت دی. زما جي بله خبره کوم زما کور هم د کرۍ د کرۍ اوس پې هم نه رسي. ځکه چې زما د بیمارۍ 2 کال وشو. د ګلشن آباد کې ومې چې زه بیمار شوم درز مې خوړلی غسلخانه کې د هغې نه پس دا معامله شوې. بس د خدای طرفه زما پې صبر دی او دومره یم چې بس واړه بچي مې زه یم چې الله ما روغ کړي زه پاسم نو هغه خپل دیني خدمات کوم، د خپل بچو خدمت کوم او د الله به ډېره ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې د هغه بنده یم، د هغه په ځمکه ګرځم، د هغه په دنیا کې ډېرې پیسې به دې په ځان لګولي. او جي په دې غریبه غریبۍ کې چې هغه ورځ مې یو دونه راسانه یو کس راله 8000 روپۍ له زه راوړی نو هغه ما ولګولې. خو بس زه به څه ویم الله ته پته ده او الله یې تاسو سره ډېر زیات ښه وکړي. کتونکو دغه 8000 10,000 چې دا خو د صحت کارت نه دوی ته نغدې ورکولې چې دا خو لګېدې که نه یا دا 10 لکه روپۍ ده له نغدې ورکړې نو ده پې ډېر کار کېږي. خو دغه صحت کارت د ده په کار رانغی، د د بچو په کار رانغی.
دته چې کوم اپریشن دی نه هغې ورته ویل چې دا په دې صحت کارډ نه کېږي دې له به نغد راکې نو څه پکې نغدي دي څه پکې دغه دي 10 لک روپۍ دي 4.5 لک په دې باندې پیش دغه راځي نو دا پکې اده کېږي خو بهرحال تاسو ته وړاندې که الله سره تجارت دی د الله د رضا دپاره د دې مولانا صاحب سره تعاون وکړي ډېره مننه خوشحاله